بسم الله الرحمن الرحيم. لسم سپارہ سورہ توبہ، 15 نمبر رکوع، 38 نمبر آیت. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. إلا تنفروا او کچری تاسو ونوتلی دا الله پلار کی يعذبكم الله تعالی و تاسو ته عذاب در کی عذابا الیما عذاب دردناک. ويستبدل قوما غيركم او بدل بکړي تاسو بځای باندې بل قوم. ولا تضروه شيئا او تاسو الله تعالی ته هیڅ نقصان نشي رسول. والله على كل شيء قدير او الله تعالی په هر څه باندې قادر ذات. الا تنصروه او کچری مدد ونکو د رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم فقد نصره الله. په تحقیق سره د دې نبی مدد الله تعالی کړی دی. په هغه وخت کې اذ اخرجه الذين چې وستو هغه کسانو چې کافران دي دا نبی علیه الصلاۃ والسلام د خپل کلینا. ثانی اثنین هغه یو کې دویم اذ هما فی الغار کله چې دا دوانه بغار کې وو اذ یقول لصاحبه د خپل مرګري ته وی لا تحزن ما یریگا ان الله معنا بشک الله تعالی زمون سره دی. فانزل الله سکینته علیه پس الله تعالی سکون راولېګو په دو باندې وایده بجنود او مدد وکړو د خپل نبی بجنود د داسې لشکرو سره لم تروها چې تاسو نه لیدئ. وجعل کلمة الذین کفروا السفلى او د کافرانو کلمه کوم چې د هغو د خولونه وتې وه هغه کلمه الله تعالی ښکته کړه. وکلمة الله او د الله تعالی کلمه هي العلیا هغه اوچته شو. والله الله تعالی عزیز غالب دی حکیم حکمت والا. دا آیاتونه د غزوه تبوک په موقع باندې نازل شوي دي. غزوه تبوک دا هغه غزوه ده چې د حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم په ژوند کې دا اخرنۍ غزوه. د دې نه بعد نبی علیه الصلاۃ والسلام بیا په بله غزوه کې نه دی شریک شوی. په دې غزوه کې څه خبرې داسې دي چې دا د نورو غزوو نه مختلف دي. پرونو موږ څه د هغې نه وضاحت کړی اوس تشریحات هم بیان کړي. نن به مزید په هغې باندې موږ رڼا اچو. اول نمبر دا چې داسې جنگ صحابو چېرته مخکې نه وکړ. یعنی صحابو چې کم جنگ کړو نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کم جهاد کړو نو باغی کې عموما نبی علیہ الصلوۃ والسلام او صحابو په خطه عرب کې دنه نه کړو. او دا داسې ځای چې دا دغه ماحول نه هټ کر د روم نه خلک راغلي او د روم یو قوت او یو پاور او سوپر پاور دا هغه وخت سوپر پاور طاقت او د هرقل بادشاہ نوم چې بچا ورېدو شاه روم د روم بادشاہ هرقل دا غنوم چې بچا ورېدو نو خلک به تیارېده. شام ته سه مسلمانان سوداګر تلو سودا ده. کله چې واپس راتله نو دا فوجي د هرقل دا فوجیان دای دا تبوک په مقام باندې ولید او راله نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته د دې خبري وضاحت وکړو چې دا الله رسول داسي هرقل چې د روم بادشاہ دی یو غټ طاقت دی هغه خپل فوجیان ناوستي او د تبوک په مقام باندې ډیره اچولې دي او دا الله رسول مسلمانان ختمول غواړي.
نبی علیہ الصلوۃ والسلام د حالاتو په نزاکت پوهېدو. حالات داسې وو چې ان قریب فتح مکه شوې وه او صحابه اله لږ په ارام شوي او په مدینه منوره کې فصلونه دا پاخه شوي وو، کجورې پخې شوي وي. د کجورو پخېدل عموما په ګرمۍ کې کېږي، په سخته ګرمۍ. نو حالات دومره نازک وو، یو خو فصلونه پخ شوي او د مدینه منورې د خلکو گزاره او گزران دا په کجورو باندې. نو فصلونه پاخه شوي دي، کجوره پخه ده. اوس په دې حالت کې دوی ته ویل چې وځئ. دویمه خبره سخته ګرمي ده، داسې ګرمي ده چې ځمکه او اسمان دواړه اور راولي په دغه ورځو. اوس په دې موقع کې وتل انتهایی زیات چې کوم دی د امتحان او انتهایی زیات چې کوم دی د ایمانونو هغه جن جوړولو د هغې امتحان اخیستلو. او نبی علیه الصلاۃ والسلام صحابو ته وفرمایل وځئ. او په دې غزوه کې یو عجیبه کمال بلو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې بنور کلا غزواتو ته وته نو توریه به استعمالول. توریه دې ته ویل کېږي چې انسان خبره یو کوي مراد یې بلی، خبره یو کوي مراد یې بلی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام به هغه جانب ته صرف اشاره کوله چې خيار خلک هغه په پوه شو. نور عام خلک د پته نه لګیږي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام مراد څه. لیکن د غزوه تبوک په موقع باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام وضاحت سره اعلان وفرمایو چې ګوره تبوک ته روان یو. په دې کې څه شک شوبه توریه به کې نشته، صفه خبره د تبوک ته ځو او انتهایی سخت جنگ دی. ګوره د روم طاقت راغلی دی، دغه د جنگ مونږ ته اندازه نشته چې څنګه جنگيږي. لکه څنګه چې د یمن نه خلک راغلي وو کنه ابرهه لشکر هغه ځان سره هتیان ناوستي. نو د هتیان نه عرب واقف نه و چې د هتیانو سره جنگ څنګه کیږي او خان وسونه به یریدا. نو هرقل راغلی دی، اوس په کوم انداز راغلی دی موږ ته پته نه لګي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام صفا اعلان وکړو، د چاندې برپور اعلان وکړو او وای زئی وځي. نو پدې کې بعضی صحابه داسې وو چې هغه خو په دې انتظار ناسو چې کله موږ د خپل سرونه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په ارشاد باندې، د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په قول باندې، نبی علیہ الصلوۃ والسلام په ارشاد فرمایي موږ د خپل سرونه قربان دې لپاره تیار ناسو صحابه. نو هغه خو فورا ووت. ځینې داسې وو صحابه چې حالات ته کته سستی رااله چې دا خو دا فصلونه کټ کول دي، دلته چې کوم دی د کور خیالوم ساتل پکار دي، ګرمي د ډېر زیاته او منافقینو بوته لا تنفروا فی الحر. په دې ګرمۍ کې مو ځای لگا دا به تاسو بخپل هم تباه شئ او دلته د فصلونو هم تباه کیږي. لکه غونډه کې سستی رااله، لیکن الله رب العزت رحم وکړو او دو پسې ورسېد. ځینې داسې وو صحابه چې هغوی باندې سستی غالب شو، هغه پځې باندې باقی پاتې شو. باجی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کړه تشریف راوړو، را خپل وزرونه پیش کړه. الله رب العزت داغه غ توبه قبول کړه. مخکې آیاتونو کې ان شاء الله غره روان. او د منافقینو دوړلې یو ډله هغه و چې هغه خپل منافقت پټ پاتې نه کړو، داریک اعلان وکړه لکه به وي مونږه پکې نور نه یو، مونږ د اسلام ملګری نه یو، ځکه چې د سختي وخت راغی اوس ملګری نه یو. ها چې کله د راحتي وخی نو بیا مونږ تیار یو. سری انکار یو. او د منافقین هغه و چې هغه خپل منافقت پټ ساتو او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره په لشکر کې ولاړ. د مسلمانانو تعداد په دې جنگ کې 30,000 او دون جمعیت په نورو غزواتو کې دون غټ جمعیت د مسلمانانو نه راغون شوی. الله رب العزت دونه صحابو له توفیق ورکو په اکثر تعداد سره لاړ. نو کوم چې نو تلی داغه مبارک الله رب العزت فرمایي چې کچری داسي الا تنفروا يعذبكم عذابا اليما. کچری تاسو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره ونه وتای نو يعذبكم عذابا اليما، الله تعالی به تاسو ته دردناک عذاب درکړي. نو علماء مفسرین فرمایي چې يعذبكم عذابا اليما نس مراد. نو بعض علماء مفسرین فرمایي چې د دینه مراد دا جهنم سخت عذاب دی چې د قیامت پر ورځ بدل عذاب درکو. لیکن جمهور علما فرمایي چې د دینه مراد د باران ودرول دي چې باران به در باندې ور بیا نه کوم. وس چې کوم فصلونه شوي دي د فصلونو د وجه نه تاسو یې ساريږئ. دا څه خو نه شو کنه صحابه ولاړه بیا والله رب العزت ټول دنیا ته پیغام ورکړي مسلمانانو ته چې مسلمانانو کړه د الله د دین خبره راشي نو تاسو به د الله د دین لپاره بیا اوچتېږئ. اگر که تاسو دنیاوي نقصان کیږي خیر دی ودی شي چې په آخرت باندې نقصان پرې نه باسي.
نو تاسو به خپل ایمانونه مضبوط ساتئ. نو بعض علما فرمایي چې د دین مراد د قیامت د ورځې عذاب دی، لیکن جمهور علما فرمایي چې يعذبكم عذابا الیما مراد دا دی چې تاسو ته د باران تکلیف در رسو. وس باران ما کړی دی، فصلونه شوي دي، بیا به آینده د باران نه کیږي، نو بیا به داسې فصلونه نه او تاسو بیا دعاګانې غواړئ. نو چونکې تاسو زما د نبی مدد نه کوئ، زما د دین مدد نه کوئ، زه بیا ستاسو مدد نه کوم، بیا بارانونه په تاسو باندې نه کوم. ويستبدل قوما غيركم او ستاسو په ځای باندې ما بل قوم راولم. ولا تزروه شيئا. او ګوره دا یاد لرئ الله تعالی د څوک څه نقصان نشي ورکولی. نو چې کله دا صحابه لاړه 30,000 او د هرقل چې کومه تیاری کړې وه او کوم فوجان راوستي وو، یو کال په اډوانس کې تنخواه ورکړې وه فوجان له. څونه فوج چې راوستي وو دونه تیار کړي وو چې د یو کال اډوانس تنخواه یې ورکړې وه چې دا واخلئ او د مسلمانانو سره به جنګېږو. لیکن چې کله د مسلمانانو د نبي علیه الصلاة والسلام جرأت او همت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ویل ته بس دلته انتظار نه کوو چې هغه بل ازم بس راځي او مونږ به دړبای، نه مونږ به ورزو، ځکه چې د الله طرف حکم دی، کافر نه بیریږي نه، کافر هیڅ نه دی. مخکې آیاتونه کې الله رب عزت داغي تشریح فرمایي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله ورغی، چونکه په لار کې غټ میدانونه خطر وا چې کېدې شي چرته ټولګي پټ کړي او نور کسان ناسي پوجان، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا ټولي خطرې بسر واغستې او نبی علیہ الصلوۃ والسلام میدان ته ووت. چې کله هغه ولید چې دونه نډر انسان دی، دا دونه بهادر انسان دی، نو هرقل خپل فوجان د ځان سره کړه او وتښتېد. الله رب العزت بغیر جنگ د میدان فتح کو او په روم باندې چې غټ سوپر پاور په هغه باندې الله دومره روب واچو چې بیا مقابله ته دراتو همت نه کوي. نو الله تعالی فرمایي چې ولا تزروه شیئا، الله تعالی ته نقصان نشي ورکولی. غوري والله علی کل شیء قدیر، او الله تعالی په هر څه باندې قادر دی. وستا په ذهن کې ودا راځي چې الله رب العزت په هر څه باندې قادر دی، نو بیا الله رب العزت د مسلمانانو ولې جنگي په خپل بیا عذاب بل نه نازلای چې په دې کافرو باندې یو سپېړې برابرې دي، یو فرشته پر نازل کی یا د اسمان نه پکانی راورولې دي دنیا خلکو باندې دا وب برابرې دي. الله رب العزت دنیا دارالامتحان جوړ کړي د پاره دی لیبلوکم ایکم احسن عملا، چې په تاسو کې بهتر عمل څوک کوي. الله تعالی صرف ازمایش کوي، نور الله تعالی د هر څه کولی شي، الله تعالی هر څه کولی شي. الله تعالی د عمل کول توفیق راکړي. الا تنفروا کچریتاسو ونوتلا يعذبكم عذابا الیما، الله تعالی وتاسو ته عذاب درکې، عذاب دردناک. ويستبدل قوما غيركم، او بدل بکړي تاسو په ځای باندې بل قوم براشي به دین مهنت کوي. ولا تزروه شيئا، او تاسو الله تعالی ته هیڅ نقصان نشي ورکولی. والله على كل شيء قدير، الله تعالی په هر څه باندې قادر ذات دی. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور. آمين برحمتك يا رب. اللهم استغفر